محترمو، الله جل شانه دې مونږ او تاسو له د جناب رسول الله مبارک په طریقو باندې عمل کوو توفیق را نصیب کړي. نن سبا اکثر له دا یو خبره ده چې که یو سړی د دکاندار نه څه څیز واخلي او هغه څیز کور له یوسي او په واپسۍ کې بیا ورته راوړي او دغه دکاندار له یا دغه خرڅوونکي سړي له دغه څیز واپس کوي، عام طور سره دی له بایع او مشتري ویلی شي. بایع هغه کس له ویلی شي چې هغه یو څیز خرڅوي، او مشتري هغه سړي له ویلی شي چې هغه یو څیز اخلي. نو که مثال کې طور پر ما دې چا نه یو څیز واخیست خو دغه څیز زما خوښ نشي، دا زه بیا واپس کومه، نو بیا دکانداران ظلم او زیاتی کوي چې د دغه څیز په واپس کېدلو کې تر هغې نه بیا خپلې پیسې کټي. محترمو دغه کار زیاتی ده او دا ظلم. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث ته فرمایي چې د قیامت په میدان کې به د الله په حضور کې یو سړی راوستی شي او د هغه سره به ګناهونه وي. الله جل شانه به ته وفرمایي چې نن ستا ګناهونه ما معاف کړي دي. څله ځکه مې معاف کړي دي چې په دنیا کې ستا نه یو سړي څیز اخیسته و، زما یو بنده و چې د هغې ستا نه یو څیز اخیسته و، خو هغه څیز د ده خوښ شوی نه و، هغه تا له په واپسۍ کې هغه څیز راوړ او تا ترې نه واپس کړه، تا ترې نه پیسې وغیره به هغې کې کټ نه کړلې، خو په رضا دې واپس کړ. نو لکه څنګه تا زما د هغه بنده زړه خوشحاله کړی، نن زه ستا زړه خوشحالومه، ستا ګناهونه مې معاف کړل، خبره ختمه و، جنت له ځه.